أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیات نمبر 128 129 130 اور 131 سلور آیاتونه بویل کیږي. اوس مخکې هم چې نو هغه د غزوه احد ذکر ولو، مینس کې بیا چې نو غزوه بدر ذکر شو، اوس بیا چې نو هغه غزوه احد ذکر کیږي. د آیاتونو متعلق چې نو هغه لیکلي شان نزول کې مختلف شان نزول چې نو هغه بیان کړی دی. یو پاغه کې دا چې صحیح بخاری روایت هم دی چې کله غزوه احد وشو نو مونږ مخکې واقع لږ ویلو دغه تفصیل چې باغې کې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د اجتهادي غلطۍ په وجه باندې ښکته راکوشو. نو کله چې هغوی ښکته راکوشو نو د هغې ځای نه موقع نه فایده چې دی نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې لا ایمان یې نه و راوړی په هغه وخت کې پیدا یې واخیسته او د هغې طرفه په مسلمانانو باندې حمله وکړله. بیا د دغې حملې په وجه باندې هلته حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه غاښونه مبارک دی نو هغه یو غاښ مبارک چې دی نو هغې پکې شهید شولو، سر مبارک چې دی نو هغې زخمی شولو. نو دغه وخت کې حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه دا جمله وفرمایله هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې د هغوی پیغمبر د هغوی ښې طرف ته رابلي او د هغوی خپل دغه پیغمبر چې دی نو هغه زخمی کوي. یو روایت کې راځي چې حضور علیه الصلاة والسلام باقاعده نومونه هم واغستل، اللهم لعن فلانا و فلانا و فلانا، چې الله په پلان کې باندې یعنی حارث بن هشام باندې او دغه شان چې دی نو هغه په سهیل باندې او دغه شان صفوان ابن امیه باندې په دې لعنت وکړي. الله جل جلاله د طرفه د آیات را نازل شو لیس لک من الامر شیء، نشته تا د پاره چې نو دا کار دی کې تا له دخل اختیار نشته، او یتوب علیهم او یعذبهم، چې دوی چې نو هغوی چې څوک ته الله پاک چاته توبه نصیب کړي یا هغوی له الله پاک چې نو عذاب ورکړي. دې کې سات چې نو هغه اختیار نشته ځکه چې د الله رحمت او الله چې نو رحم را لېږلی. آینده دور کې الله پاک به دوی ته چې نو هغه ایمان نصیب کوي. نو بیا هم دغه شانتې وشوله فتح مکې په موقع باندې الله جل جلاله د دریواړو حضرات ته چې نو هغه ایمان نصیب کو. حارث بن هشام دا د ابو جهل چې نو هغه رورو دوی ته الله پاک ایمان نصیب کو. دغه شان چې نو هغه سهیل بن عمر دا هغه سړی چې صلح حدیبیه کې چې نو هغه نبی علیه الصلاة والسلام سره لیکل کولو د ته هم الله پاک ایمان نصیب کو رضی الله تعالی عنه شو. او صفوان بن امیه دا د مکې په سردارانو کې دې ته هم الله پاک چې نو هغه ایمان نصیب کو. فانهم ظالمون. سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله دا هغوی چې نو هغه ترجمه کړي ذخیرة الجنان کې فانهم ظالمون، دی چې نو هغه بېشک یې ظالم ہے فی الحال چې نو هغه د ظالمان دي. آینده دور کې به چې نو هغه د ظلم نه الله پاک به چې نو هغه دوی ته ایمان نصیب کړي. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، بخنه کوي چاته چې وغواړي، عذاب ورکوي چاله دی وغواړي. نو الله رب العزت قادر مطلق دی. الله رب العزت چې نو هغه ته اختیار دی. دا چې نو هغه زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده که الله پاک یو کافر هم بخل وغواړي نو الله پاک یې بخلی شي. د شیعه روافضو چې دی نو د هغوی او د معتزله دا عقیده ده هغوی الله پاک چې دی نو کافر نشي بخلی.
مونږ وای نه. الله رب العزت چې نو هغه یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء. چاله چې الله وغواړي نو هغه بخي، الله چې وغواړي نو بخلی شي. البته مونږ وای دا د الله قانون دا دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله چې نو چا د الله سره شرک کړي الله دغه کسان چې نو هغه نه بخي، خو قدرت ورته حاصل دی که چرته وغواړي نو الله بخلی شي. څوک چې نو د الله نه تپوس نشي کولی. والله غفور رحیم. الله رب العزت چې نو هغه بخونکی او مهربانه دی. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه. اے ایمان والو مخوری سود لره چې نو دو چند بیا بیا چې نو هغه چند یعنی سو چند باندې سود چې نو هغه مخوری. حضرت جنانو هغه ذخیرة الجنان کې لیکلی دی وې دا آیات دی وجنه ورسته ذکر راوړو چې مخکې الله رب العزت د کامیابی چې نو هغه دوه کارونه خولیو. ان تصبروا او تتقوا، که چېرته تاسو صبر وکړو تقوا می اختیار کړله فلا یضرکم کیدهم شیئا. د دې کافرو یو تدبیر هم بیا تاسو ته ضرر چې نو هغه نشي رسولی. او د تقوا چې نو د ټولو نه اهم شیزو هغه چې نو مال حلال دی، چې حلال مال چې نو هغه خوړل. نو ځکه الله وی چې تاسو چې نو هغه سود مخوري، سود چې نو هغه حرام دی. د حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی د چا په خېټه کې چې یو لقمه یو وړای چې نو هغه د حرام پرتی سلوي خورځي سلوي شپې د انسان مست نو هغه نه قبليږي، دعای چې نو هغه نه قبليږي. بل روایت چې نو هغه ذخیرة الجنان کې ذکر کړی دی وای چې نو هغه د یو سړی جامه ده او په دغه جامې چې نو 10 روپۍ باندې دا غستې ده، په 10 روپو کې 9 روپۍ چې نو هغه حلال دي او دا 1 روپۍ چې نو هغه پکې حرام ده. په دې کې چې د څومره عبادت کې د عبادت الله پاک ته قبول نه دی. نو اصل شیز هغه مال حلال تقوا کې بنیادی شیز چې نو هغه مال حلال مال چې نو هغه خوړل دي. نو ځکه الله وی یا ایه الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه چې نو هغه لیکلی دی هغه رب ته مناسبت ذکر کړه. لا وی اے د ایمان خاوندانو لا تاکل الربا اضعافا مضاعفه. هغه د آیات دلته ذکر راوړی چې کله دا کافر چې نو هغه راتللو نو دی آلت جنگ بدر غزوه بدر چې نو هغه په تیش کې راوستو. نو د دې د تیاری د پر د غزوه احد د تیاری د پر دی په سود باندې چې نو هغه پیسې راواغستې او په هغه باندې د دې جنگ چې نو هغه تیاری وکړه. د بعض مسلمانانو پرونه کې رالل چې دې دومره زمون خلاف دا کوي نو کومنګ راوالو د دین د پاره مونږ چې نو هغه د غسود باندې پیسې راوالو نو آیا مونږ به دا بخنی؟ الله د آیات راولېږلو نه اې د ایمان خواندانو لا تاکل الربا اضعافا مضاعفه. خدا غره قید احترازی نه دی، مقصد دا نه چې ډیر سوا چې نو هغه سود جو ناجایز دی او چې لګي نو جایز دی. نه، د سود یو کاسره چې دی نو هغه هم ناجایز او حرام ده. چاله چې نو هغه ته 1 لک روپۍ ورکوي او د 1 لک او 1 روپۍ چې نو هغه په د پاسه بلا عوض چې نو هغه درکول دا سود دی، دا حرام دي. سي حرام دی لکه 1 کروڑ په د پاسه درکې. واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله نو ویریږي د پاره د چې تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. الله وی دا هغه اور نه ځان وساتئ کم چې د کافرانو د پاره تیار شوی دی. نو دغه اصل د کافر د پاره دی. مسلمان چرته تو اسنه د خپل ګناهونو په وجه باندې دغه مستحق جوړ شي نو ته چرته دغه ور مستحق جوړ نشي. د دې وجه نه مخکوم چې مکه منګوي چې توبه د په هر انسان باندې هر وخت نه هغه فرض ده. الله دې موږ ته دغه حقیقي توبه نصیب کړي. لري جهنم د ورنه وساتي. لیس لکا نشته تا د پاره من الامر د کار کې شیء صدخل او یتوب علیهم او يعذبهم. یا دا چې دا توبه ورته نصیب کړي الله پاک یا رحم کړي پاغوی باندې الله پاک او يعذبهم یا ویلا عذاب ورکړي. ذخیرة الجنان کې چې نو هغه دا ذکر کړي ته زه په شی دور پوه نشي خو بهرحال کوم حضرات چې نو هغه اوري دا غوي د پاره چې دا لیس لک من الامر شیء دا جمله معترضه ده او یتوب علیهم او يعذبهم. د دې عطف چې نو هغه په دې مخکینه جمله باندې دی ليقطع طرف من الذين كفروا او يكبتهم. د پاره د چې الله پرې کې د دې کسان نه صحیحه او يكبتهم یې ذلیل کی او یتوب علیهم یا په دې باندې رحم وکي
او يعذبهم یا ولا عذاب ورکی فإنهم ظالمون زکه چې دوی ظالمان دي ولله او د الله د پاره دی ما هغه څه چې په السماوات په اسمانونو کې دی و ما او هغه څه په الارض چې پزمکه کې دی یغفر لمن یشاء بخنه کوي چاته چې غواړي و يعذب عذاب ورکی من یشاء چاته چې غواړي والله الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تاکل الربا مخری سود لرا اضعافا مضاعفه سو چند سیوا سره واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم د پاره د دې چې تاسو تفلحون کامیاب شئ واتقوا النار التي او ویریږئ د ور اغنه التي اغه اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د کافرانو د پاره لیس لک نشته تا د پاره من الامر د کار کې شیء صدقل او یتوب علیهم یا چې توبه وکړي توبه نصیب کړي الله پاک هغوی ته او يعذبهم یا هغوی له عذاب ورکړي فانهم بشک هغوی ظالمون ظالمان دي ولله او د الله د پاره دی ما هغه څه په السماوات چې په اسمانونو کې دی و ما او هغه څه په الارض په ځمکه کې دی یغفر بخنه کوي لمن یشاء چاته چې غواړي و يعذب او عذاب ورکوي من یشاء چاته چې غواړي والله الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تاکلوا الربا مخری سود لرا اضعافا دو چندا مضاعفه پسوس و چند سره واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي او ویریږئ ځان بچ وساتئ د اور اغنه اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین کافرانو د پاره